أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة دا مکی سورت تے. د مکی سورت مطلب دا دے چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی منورې د هجرت نه مخکې دا سورت نازل شوی دی. نو سوره فاتحه دا مکی سورت دی. بسم الله خاص پنوم د الله تبارک وتعالی الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کون کے دے. الحمدللہ طول تعریفنا للہ خاص اللہ تبارک و تعالی لردی، رب العالمین چفالن کے د مخلوقات دے، الرحمن عام مهربان دے، الرحیم خاص رحم کون کے دے. الرحمن عام مهربان دے، په دنیا کې په کافر او په مسلمان دواړو مهربان دے، دواړو له روزي ورکوي. الرحیم خاص رحم کون کے دے، په آخرت کې صرف په مؤمن باندې بیا رحم شته او په کافر نشته. مالکی واقدار دے یوم الدین د ورځې د قیامت. ایاک نعبدو خاص تعالی را بندگی کو، و ایاک نستعین خاص تانا مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم اوخی مونږ ته لار برابره. صراط الذین لار دای کسانو انعمت علیهم چې انعام کړی تا پاغي باندې، چې هغه انبیا دي، صالحین دي، شهدا دي، نیکان خلق دي. غیر المغضوب علیهم نه لار دای کسانو چې غضب کړی شوی پاغي باندې چې یهود دي. ولا الضالین نه لار د گمراهانو چې نصارا دي. آمین الله قبول کی دا دعا زمونږه. سوره بقره دا مدنی سورت ته. د مدنی سورت مطلب دا دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمین مدینی منورې ته د هجرت نه پس دا سورت نازل شوی دی. بسم الله خاص پنوم د الله تبارک و تعالی الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کون کې دی. الف لام میم الله تبارک و تعالی فو دې په معنا د دې حروفو. ذالک الکتاب دغه کتاب چې دی، لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی فاغې کې. کتاب نه مراد قرآن دی. هدن هدایت ته للمتقین دفار د متقیانو، ځکه فائدہ تی صرف متقیان اخلی. الذین دا متقیان کسان دی، یؤمنون چې ایمان لري، بالغیب په غیب باندې، ویقیمون الصلاة پابندی کوي د مانځو، ومما او د هغې مال نه رزقناهم چې ورکړی مونږ دوی ته، ينفقون خرچ کوي. والذین او دا متقیان کسان دی، یؤمنون چې ایمان لري، بما په هغې کتاب باندې، انزله چې نازل کړی شوی دی، الیکا تا ته مراد تینا قرآن دی،
وما او په هغې کتابونو باندې انزله چې نازل کړی شوي دي من قبلک مخکستانه مراد تینا نور آسمانی کتابونه دي تورات زبور انجیل دغه شانتې نور آسمانی صحیفې وبالآخرة او په آخرت باندې هم دوی یوقنون یقین ساتي اولئک دغه کسان چې دي دا کم صفتونه چې ذکر شو علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د طرفه د رب د دوی نه و اولئک او دغه کسان چې دي هم المفلحون هم دوی دي کامیاب ان الذین یقینا کسان کفرو چې کفر کړي دي سواء برابر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم کوچري ته ویری دوی لرا ام لم تنذرهم یا ونه یری دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ولی ځکه د دوی کفر د وجې د ضد نه دی د نافوی د وجې نه دی د ضد د وجې نه دی ځکه ایمان نه راوړي ختم الله مهر لګولی الله تبارک وتعالی على قلوبهم په زړونو د هغې باندې وعلى سمعهم په غوږونو د هغې باندې وعلى ابصارهم پسترګو د هغې باندې غشاوتن فردي دي ولهم د هغې دپاره عذاب عظیم عذاب دی لوی ومن الناس ځنې د خلکو نه من څوک دي یقولو چې وایي په خوله باندې آمنا مونږ ایمان راوړی بالله په الله تبارک وتعالی باندې وبالیوم الاخر په ورځې د آخرت باندې وما هم او حال دا دی چې نه دي دوی بمؤمنین ایمان راوړونکي په زړه سره صرف په خوله وایي مونږ ایمان راوړی یخادعون الله چل ول کوي دوی د الله تبارک وتعالی سره والذین او دای کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی په خپل ګمان باندې دوی چې موږ دوکه ورکو وما یخدعون او دوی چل ول نه کوي الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره وما یشعرون او دوی نه پوهیږي فی قلوبهم فزړونو د دوی کې مرض د منافقت ته فزادهم الله پزیات کې دوی لره الله تبارک وتعالی مرضن دا مرض خیره د ورته ولهم دوی د پاره عذاب علیم عذاب دې درناک بما کانو په سبب داغې چې ودوی یکذبون چې دروغ وایي واذا قیل لهم هر کله چې وویلی شي دوی ته لا تفسدوا رانې مه کوئ فی الارض په ځمکه کې قالو نو وایي دوی انما نحنو یقینا موږ چې یو مصلحون اصلاح کوونکي یو الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون هم دوی دی ورانی کوونکی ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي واذا قیل لهم او هر کله چې وویلی شي دوی ته آمینو ایمان راوړئ کما آمن الناسو څرنګه چې ایمان راوړی دی کامل خلکو الناس نه مراد صحابه کرام دي ځکه دا کامل خلک دي قالو نو وای دوی انؤمنو آیا ایمان راوړو مونږه کما آمن السفهاء څرنګه چې ایمان راوړی دی بې وقوفو صحابه کرامو ته نعوذ بالله بې وقوفو وي الا خبردار انهم یقینا دوی چې دي هم السفهاء هم دوی دی بې وقوفه ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي واذا لقوا الذين او هغه وخت چې دوی مخامخ شي دای کسانو سره آمنو چې ایمان راوړي قالو نو وای دوی
آمنا مونږ ایمان راوړی دی و اذا خلو او هر کله چې ځان لشي الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو سره شیطانانو نه مراد د دوی مشران دي قالو نو وای دوی انا معکم یقینا مونږ تاسو سره یو انما نحنو یقینا مونږ چې یو مستهزئون ټوکې کوونکي په مسلمانانو پورې الله تبارک وتعالی یستهزئ سزا باور کی د ټوکو بهم دوی ته ويمدهم او پریدي دوی لرا فی طغیانهم فسرکشی د دوی کی یعمهون حیران او پریشان اولئک الذین دغه هغه کسان دي اشتروا الضلالة خوخه کړه گمراهی بالهدى فهدایت باندې فما ربحت فسګټه اونکړه تجارتهم تجارت د دوی وما كانوا او ندی دوی مهتدین سملار مندن کی مثلهم مثال د دوی او مثال د وحی یعنی مثال د کافر د مکی او د مثال د نبی علیہ السلام مثلهم مثال د دوی او د وحی کمثل الذی فشان د هغه کسته استوقد نارا چې بل کړي ور یعنی نبی علیہ السلام مثال داسې دی لکه په تور تیاره کې چې انسان رڼا وکړي فلما اضاءت فازهر کله چې رڼا کې داور ما حوله چار چاپیر ددنا ذهب الله بوزي الله تبارک وتعالی بنورهم رڼا د دوی وترکهم او فرید دوی فی ظلمات فتیرو کې لا یبصرون دوی هیڅ نه سمون دوی کان دي بکمون دوی چاړاګان دي عمیون رړاند دي فهم فزدوی لا یرجعون نراگرزی حق تا وگونشتا جبشتا سترگشتا ہو حق پی نفی جنی او کصیبین یا مثال د دوی پشان د باران والده سړی چې په باران کې وي من السماء د برینا فيه فاغی کې ظلمات تیری وي ورعد گړزګړز وي وبرق او برېښناوي یجعلون دوی ګرځوي اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرونو نه حذر الموت د وجې د یری د مرګ نه فمنافق باندې آیتونه د جهاد په قرآن کې داسې لګي لکه تندر د اسمان والله الله تبارک وتعالی محیط راګیرون کې دی بالکافرین کافرانو لرا یکاد البرق نزدې د چې برېښنا یختفو وتختوي ابصارهم طاقت دسترګو د دوی کلما هر کله اضاء چې رڼا شي لهم دوی ته مشون دوی زی فيه فاغی کې مطلب دا دی په منافق چې په دین اسلام کې او په شریعت کې خپل فائدہ اینی بیا په شریعت عمل کوي و اذا اظلم او هر کله چې تیار شي علیهم په دوی باندې قامون بیا ادریږي چې کله په دین اسلام کې خپل فائدہ او ته نخکاری بیا په عمل نه کوي ولو شاء الله کوچری غختل الله تبارک وتعالی لذهب خامخا بوتل بو بسمعهم طاقت د اوریدو د دوی وابصارهم طاقت د لیدو د دوی ان الله
یقینا الله تبارک وتعالی علی کل شیء قدیر فهر سیز باندې قادر دی. یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو بندگی وکئ ربکم الذی درفستاسو خغی ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین او خغ کسان من قبلکم چې وړاندې ستاسو نو پلار نیکه دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو ویریږئ د الله نه الذي الله تبارک وتعالی خزات ته جعل ګرځولې ده لکم الارض استاسو د فیدې د فارز مکا فراشن فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل راوروي من السماء دبرنا ماء ابو فاخرج فسروباسي به فدی ابو سرا من الثمرات دمیونا رزقا لکم دفار د خوراک ستاسو فلا تجعلوا فاسمگر زوی لله الله تبارک وتعالی لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال داده چې پویږئ تاسو چې دا هر څه کوونکی الله دی. وَإِن كُنتُمْ کوچریئی تاسو فی ریب فشک مما د اغی قرآن نا نزلنا چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په بندخ پل باندې فأتو فسروړی بصورت یو صورت من مثله په مثل د قرآن ودعو روبلی شهداءکم گواهان خپل گواهان مراد مشران خپل دي من دون الله سوا د الله تبارک وتعالی نه ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی په دې خبره کې چې دا قرآن نبی رسول الله د ځان نه جوړوي فإن لم تفعلوا فاسکو چری اونکو تاسو دا کار ولن تفعلوا او هیڅ چری نشئ کولی فاتقوا النار التي فاسو یریږئ د اور خغینا وقودها الناس چې خشاک داغي خلق دی والحجاره او ګټي د جهنم اور دومره ګرم دی چې ګټي هم سیزي اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د فار د کافرو وبشر الذین او زیر ورکای کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ان لهم یقینا د دوی د پاره جنات جنتون دي تجری بیگی با من تحت الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه کلما هر کله رزقو چې رزق ورکړی شي دوی ته منها تدینا من ثمرة سمیوه رزقا د پاره د خوراک قالو نوای بدوی هذا الذي دا خو خغه میوه ده رزقنا چې راکړی شو مونږ ته من قبلو مخکې په دنیا کې و اوتو ور بکړی شي دوی ته به دا میوې متشابها فرنګ کې یو شان او په خوند کې بل شان ولهم دوی د پاره فیا په دې جنت کې ازواجن بیبیانی بوی مطهرتن فاکی کڑی شوی وهم او دوی با فیا فدی جنت کی خالدون ہمیشوی ان اللہ یقینا اللہ تبارک و تعالی لا یستحی باک نکوی ان یضربا چی بیان کڑی مثلا ما یو مثال د مثالونو نه بعوضة د ماشي فما فوقها یا پورته د ماشي نه په وړوکوالي کې د ماشي نه د وړوکې څیز ولې نه وي خو چې حق په ښکاره کېږي الله یې بیان کوي فاما الذین فسخا کسان آمنو چې ایمان راوړی دی
فیعلمون پس دوی پویږي انه الحق چې یقینا دا مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوینا واما الذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی فیقولون پس دوی وایي ماذا اراد الله څه اراده کړې الله تبارک وتعالی بهذا مثلا په دې مثال سره یضل به ښکاره کوي په دې سره ګمراهي کثیرا د ډېرو خلکو ويهدي او هدایت کوي به په دې مثال سره کثیرا ډېرو خلکو ته وما یضل به او نه ګمراه کوي په دې مثال سره الا الفاسقین مگر نافرمان الذین دا فاسقین کسان دي ینقضون چې ماتوي عهد الله لوزونه د الله تبارک وتعالی من بعد میثاقه وروستو د مضبوط والی دا غینا ويقطعون او پرې کوي ماخه احکام امر الله چې حکم کړی الله تبارک وتعالی به پاغي باندې ان یوصل د پیوسوالی الله چې د کوم کارونو د پیوسوالی حکم کړی هغه دوی ماتي ويفسدون ورانه کوي فی الارض فزمکه کې اولئک دغه کسان چې دي هم الخاسرون هم دوی دي تاوانیان کیف تکفرون سرنګ تاسو کفر کوي بالله فالله تبارک وتعالی باندې وکنتم او وی تاسو امواتن نش فاحیاکم نشته کړی تاسو د نشته کړی پیدا کړی ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم بیا بجوند کی تاسو فورز د قیامت ثم الیه بیا بدغ الله تبارک وتعالی طرف ته ترجعون تاسو واپس کړی شئ هو الذي الله تبارک وتعالی خغ ذات ته خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو د فائدې د پاره ما خغسو فی الارض چې فزمکه کې دي جميعا ټول ثم استوى بیا قصکو الى السماء اسمان تا فسواهن فز برابر کړ دی لرا 7 سماوات و اسماننا وهو او د الله تبارک وتعالی بكل شيء علیم په هر سیز باندې فو دی واذ قال ربك هر کله چې او فرمایل ربستا للملائکه فرشتو ته انی جاعل یقینا ز پیدا کون کې ما فی الارض فزمکه کې خلیفتن یو خلیفہ قالو نو او فرمایل پرشتو اتجعلو آیا پیدا کئی تو فیها پدزمکه کې من خغسوک یفسدو چورانه بکوی فیها پدزمکه کې ویسفک الدماء او توی بوینی د یو بل ونحنو او مونگا نسبحو تسبیح بیانو بحمدک سردستائنستا ونقدس لکا او پاکی بیانو تالر دناکارو صفتننا قال او فرمایل الله تبارک وتعالی انی یقینن زچما اعلمو فوئما ما پایس باندې لا تعلمون چې تاسو فی نفوئگئی وعلما وی خودل آدم الاسماء آدم علیہ السلام ته نمونه
کلها د ټولو سیزونو یعنی بقدر ضرورت چې کوم سیزونو د هغې آدم علیه السلام او فرشتو ټولو ته په یو ځای نومونه وښودلی شو. ثم عرضهم بیا پیش کو دی لرا علی الملائکتی ففرشتو باندې فقال فس فرمایل الله تبارک وتعالی انبئونی خبر را کئی ماتا باسماء هؤلاء په نومونو د دې سیزونو باندې یعنی دا کم سیزونه چې ما درته خول د دې فواید څه دي نو فرشتې خو څه خوراک څښاک نه کوي هغې ته د هغې څه پته لګېدله. ان کنتم صادقین کو چرې تاسې رښتیني قالو نو فرمایل فرشتو سبحانک پاکی د تعالی را لا علم لنا نشته علم مونږ ته الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ ته ښودلی دی انک یقینا تو انت العلیم الحکیم تفوی او حکمتونو والی. قال فرمایل الله تبارک وتعالی یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورک دوی ته باسمائهم په نومونو د دې سیزونو باندې فلما فظهر کله انبأهم چې خبر ورکو دوی ته باسمائهم په نومونو د دغې سیزونو قال فرمایل الله تبارک وتعالی الم اقل لكم آیا نو ویلی ما تاسو ته انی اعلم یقینا زه ډیر پوهیما غیب السماوات په پټو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلم او پوهیما ما پایس باندې تبدونا چې تاسو ښکاره کوئ وما پایسو کنتم تکتمون چې تاسو یې پټوئ. وَإِذْ قُلْنَا هر کله چې فرمایل مونږه للملائکتی فرشتو ته اسجدوا سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا پس دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس اونکړه ابا انکار وکړو واستكبر او لوی وکړه وکانا او شده من الکافرین د کافرینونا. وقلنا اویل مونگا یا آدمو اے آدما اسکن اوسا انتا تو وزوجکا او بیبستا الجنتا پا جنت کی وکولا او خری منها د دینا رغدن پریوانا بیبینا دو حوا بیبی مراد ده د آدم علیه السلام بیبی حیث شئتما کم ځای چې خوښی شي ستاسو د دواړو ولا تقربا او مه نږدې کیږئ دواړه هذه الشجرة دې ونې ته یو بوټی ورته وښولی شو چې دا قسم بوټی به نه خورئ فتکونا یعنی کو چرته نږدې شوئ نو فتکونا فشئ به دواړه من الظالمین د ځان نه درجې کمونکي. فأزلهما الشیطان پس وښویول دې دواړو لره شیطان عنها په سبب د دې ونې سره فاخرجهما نو پس ویستلې دا دواړه مما د هغې ځای نه کانا چې ودوی فیه په هغې کې وقلنا اوی مونگا اهبتو کشی بعضکم بعض استاسونا لبعضین د نورو بعضو د پارا عدوون دشمنان بوی ولکم او استاسو د پارا فی الارض پزمکه کې مستقر زید قراری بوی ومتاع او سامان الہین تر یو وقت پوری. فتلقا پس ازدکڑی آدم علیہ السلام من ربی درخفلنا کلمات یوسو کلمی نا آغای والوستی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دغ کلمات الوستل فتاب علیه نو پس مهربانی وکړی الله تبارک وتعالی په د باندې
انه یقینا دغه الله تبارک وتعالی هو التواب الرحیم هغه توبه قبلونکی مهربان دی. قلنا اوی مونږه اهبطو کوشئ منها د دې جنت نه جمیعا ټول فاما یاتینکم فسکو چرته راشي تاسو ته منی زما د طرف نه هدن څه هدایت فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړه هدایا د هدایت زما فلا خوف علیهم پس نه به یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. والذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وکذبوا او نسبت د دروغو کوي بآیاتنا آیاتونو زمونږ ته اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار خاوندان د اور دي هم دوی به فیها په دې اور کې خالدون همیشه وي.